مور او پلار مو نه بیلی، رور رانه کوڅه بیلی. مور او پلار مو نه بیلی، رور رانه کوڅه بیلی. هر څوک تیل باتی سيزي، خدای مې ستا نه بیلی. دلته څوک راغلي دي، ګرځي پښتانه بیلی. څه بد مو د چا کړي، مونږ اخر په څه بیلی. سترګو نه لرې او زړه ته نږدې، ګرانو ملګرو، ریاض احمد سټار یمه په دغه هیله چې روغ به یې. دا یو ویډیو در سره شریکوم، یقینا چې تاسو به هم کتلی وي، خو چونکې ډیره زیاته دردیدونکې واقعه ده، غواړم چې زه هم تاسو سره شیر کړم. دا په مټه ګورلې نومې کلي کې دا واقعه راغلې ده، خو د تفصیل او د ډیټیل نه مخکې دا ویډیو هم تاسو لږه وګورئ. زه بادر علي ولد باچا جان د دې ګورلې کلي اوسېدونکی یم. 2.5 کاله مخکې زه راغلی وم د دوبۍ نه. موږ وروڼه په آفس کې کېناستو، موږ ویش وکړو، نو د ویش په دغه باندې زما دا حصه ورسېده او په دې باندې ما کور شروع کړو. کور چې ما شروع کړو، زما وروڼه دي حضرت علي او برکت علي، دی به راتلو زما سره به دلته ناست وو او موږ به ګپ شپ لګوو او موږ دا کور جوړوو. دا کور چې دی ما دونه جوړ کړو، خو بیا راسره روپۍ ختمې شوې، زه لاړم واپس دوبۍ ته. زه اوس بیا 2.5 کاله بعد راغلی یم، نو اوس ما دا لینټر کوو چې یاره زه دا لینټر وکړم، او دا یوه کمره مې جوړه کړې ده. په دې یوه کمره کې زما دا بچیان چې دي نو دا پکې پاتې کېږي د 1.5 کال نه. کله دلته او کله بره، زمونږ بره بل کور هم دی، کله هلته او کله دلته. خو اوس چې زه راغلی یم نو زه دلته مقیمي یم، د 25 تاریخ نه زه دلته پاتې کېږم. زه بله ورځ په بیمارۍ باندې لاړم، د کوره ووتم، ماسخوتن 8 بجې وې او بیا زمونږ هلته شپه شوه. زه چې سحر رالم نو زمونږ دا دیوالونه او دا ګیټ چا راغورځولی و، دا داسې پروت و. نو دغه زما دا کشر ورور چې دی، دا زما په ده باندې دغه یقین مې وکړې چې دا ده راغورځول دی. نو ما په ده باندې زه لاړم تاڼې ته او درخواست مې پرې وکړو. تاسو وایئ که نه چې ستاسو ورور به ستا سره ناست و او دا کور تا جوړوو، نو بیا داسې څه وجه پیدا شوه چې ته په دې خپل ورور دعوه کوې؟ د دې وجه دا ده چې لکه هغو په دې خپلو حصو باندې به نه یې خفه. اوس وایي چې یاره مونږ ویش نه دی کلی او مونږ به دوباره ویش کوو. نو دا مونږ ویش کړلی، د هغې زما سره دا پیپر دی، په دې باندې د ټولو سینونه پې پراته دي او شناختي کارت نمبر یې پې هم لیکلی شوي دي جي. او زمونږ ویش شوی دی. اوس که دې خفه کېږي نو دې به کور ته غورځوي. د دې روډ د وینا تر مخه دوی 3 وروڼه دي، د چا ترمنځ چې تقسیم هم شوی دی. خو اوس د دغه واقع نه وروستو دی وایي چې زما شک او ګمان چې کوم دی په خپل کشر ورور باندې دی، کوم چې هغوی وایي چې دغه ویډیو کې هم ما کتلي دي سی سی ټي وي کیمراس کې. نو یو د خفګان خبر دی او رب العالمین دی په پښتنو کې اتفاق او اتحاد راولي. داسې خو کول نه و پکار، ځکه چې دوی ته په تقسیم باندې خفګان وي یا څه، نو دغه خبره په دغه ټایم کې په ډاګه کول پکار و او د داسې نقصان نه د بچ کېدو واحد ذریعه هم دغه وه چې دوی په دغه ټایم کې کله چې دوی د تقسیم باندې خفه وو، نو دوی به دغه خبره په ډاګه کړې وه. خو چونکې داسې ونه کړی شو او دوی یو ورور راولګېدو، بل ورور یې په دغه ډول نقصان ورکو. بختیار مانی صاحب وایي چې غورځېږي به د هر نوي ګړنګه پښتانه، غورځېږي به د هر نوي ګړنګه پښتانه، څوک زار د لوپټې شو، څوک د لنګه پښتانه و، داوله د وطن کې سره ورونه ورله راوړل داوه
لا د وطن کې سره ورونه ورله راوړل په نوم مذهبي خلکو کړل بدرنګه پښتانه. ملګرو چېرته چې ښاد آباد اوسئ، تر بلې ویډیو خپل ورور ریاض احمد سټار له اجازت ورکړئ.